یو سړی مانا تپوسو کو چې یو سړی دی په ځنګل کې شپه ده ماسخوتن منځ کوي اوس هغه ته دا پته نه لګي چې قبله کوم طرف ته ده او قبله ته مخ کول چې دي دا خو فرض دی به څه کوي څوک شتم نه چې تپوس دی وکړي چې قبله کوم طرف ته ده دی به څه کوي اوس دا مسله چې سړي له نه ورځي انا به مونځ پاتې شي حیران چې اوس زه څه وکړم دی به تحرا کوي تحرا معنا سوچ فکر راغلی د کم طرف نه وم په کومه لاره چې راتلم نور کم طرف ته ها 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 دا سوچ به وکړي هغه سمت به برابر کی چې په سوچ کم سمت دی برابر کی او هغه طرف ته مونځ وکړي که وروستو بیا څوک پیدا شو پته ام لګېده نو مونځ شوی دی ځکه چې قرآن وایي اینما تکونو اینما تولوا وجوهکم فثم وجه الله کم طرف ته چې تاسو مخ کوئ دغه طرف ته خدای دی دا د قابل جهت چې الله پاک مقرر کړی دی دې کې راز دا دی چې د مسلمانانو منځ کې یک جهتی راشي اتحاد او اتفاق راشي کینی الله خو هر طرف ته دی نو دی به تحرا کوي او په تحرا باندې با هغه سمت د کعبه چې دی نو معلومي عزیزانو اوس یو ځای کې دی برابر شو هلته اوبه نشته اوس دی به څه کوي به اوبه نشته تیمم ووه زه دې جومات لرالی اوبه نشته نو به ته تیمم ووه او د جومات یو سړی راغی مانځه ټیم دی او اوبه نشته نو تیمم ووه نه یو میل مقدار باندې اوبه چې لري وي نو تیمم جایز نه دی یو میل مقدار باندې اوبو پسې به ځې او هلته به اودس کې او بیا به مونځ کې چې د یو میل مقدار نه زیاتې اوبه لري وي نو بیا تیمم روا دی او بیا مونځ په تیمم وکړه نو عزیزانو دا احکامات د صلات دي اوس سجده ساوه ده په مونځ کې په کومو صورتونو کې واجبي د دې اصول دي دوه آسان ترک د واجبو او تاخیر د فرضو کم سیزونه چې په مونځ کې واجب دي او هغه ترک شو مثلا په وترو کې دعا قنوت چې دی دا واجب دی ته د الله اکبر په ځای رکوع ته لاړې نو رکوع نه به بیا قیام ته نه ځې او نه به دعا قنوت اللهم انه نیغ به سجدې ته لاړ شي دعا قنوت به پرېږدي او آخر کې به سجده ساوه وکړي یا قاعده اوله واجب ده ته دویم رکعت نه چې راپاسېدې کښېنه ناستې ولاړې ته پاسېدې ولاړې کې بیا دوه صورته دي که ته ولاړې ته نږدې وې نو کښېنې به نه او که ته ناستې ته نږدې وې نو کښېنې به او اتحیات به ووایې او که ولاړې ته نږدې وې نو کښېنې به نه قاعده به پرېږدي او آخر کې به سجده ساوه نو د واجب د ترک په صورت کې به سجده ساوه واجب شي او که فرضو کې تاخیر راغی فرضو کې مثلا آخره قاعده فرض ده او ته د څلورم رکعت نه راپاسېدې او خیال دې دا راغی چې ما 3 رکعته کړي دي ودرېدې چې ودرېدې نو دریاد شو چې ما خو 4 کړي دي نو بیا به کښېنې دلته تاخیر د فرض راغی قاعده آخره فرض وه او په ولاړې تا هغې کې ډیلې کړه نو چې کېناستې اتحیات ته شروع کړه نو سجده ساوه به وکړي عزیزانو دا احکامات د مونځ چې دي دا فرض دي دا به ته زده کوې چې مونځ دې ویلی دی نو مونځ کوې نو احکامات د مونځ چې دي هغه به هم زده کوې روژه فرض ده نو احکام د روژې چې دي هغه به هم زده کوې دا فرض دی زکات چې پتا واجب شوی دی نو احکام د زکات دام فرض دي اوس یو سړی ما ته وی
چې مور مې دا ډېره غریبه ده که دله زکات ورکم نو خیر دی نو مور له څنګه زکات ورکم پلار مې دی ډېر غریب دی که دله زکات ورکم نو خیر دی نو مال خدای دې ډېر قربان کا یعنی دا کېدی شي چې زوی مالداري او پلار غریبي دا اوس کېدی شي چې زوی مالداري او مور غریبي دا اوس د عقل خبره ده یعنی دا تپوس هم دې زکات میاشت کې مانه خلکو نو اوس په دې 16-15 دا قوم نه پوهیږي چې زکات مستحق څوک دی او زکات کیږي په چا په دې ډب نه دي نو د دې وجې نه زکات احکام چې دي هغه زده کول هم فرض دي دې دپاره یو لنډه خبره ده لنډ چې سړی یاده کړي چې زکات په اصولو او په فروعو نه کیږي باقی هر څوک کسان چې غریبي په هغې ټولو کیږي اصول څوک دي ستا مور ستا پلار ستا نیا ستا نیکه ستا غوره نه ستا غور نیکه ستا ټره نیا ستا ټر نیکه داسې ورپسې ځه دا ستا اصول دي اصول معنا چې ته چا نه پیدا یې او فروع معنا چې تا نه څوک پیدا دي خبره پوهېږئ اصول څه معنا چې ته چا نه څه جی خو وایه په خبره هم پوهېږي که نه اصول څه معنا هسې مخ خفه نه شي مغه خبره ته خبره راشي چې توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ وخت تېر شو ممکن عقل راغی او نه بلوغ راغی دې ته سوچ چې په باب د دین کې زمون د 70-80 کالو په عمر کې دا حالي هغه قوم د قوم به څه تصور کوي چې مونږ بم چرته د دې مستحق شو چې د الله نظر کرم به مونږ ته متوجي شي د دې مستحق بشو دا احکامات خو ټول د خدای اوس کم سړی چې د خدای احکامات پیژني نه او بیا پې عمل نه کوي او هغه مستحق د سزا وي نو کم حکمران چې یو ملزم ته نیت د سزا وي د هغه حکمران نظر کرم په هغه ملزم کېدی شي او زه حاکم یم جج یم او ما ته ستا هسټري معلومه شوه گواهی وشو ستا فایل مې وکتو ستا ټوله هسټري مې پته ولګوله او د شپې مې دا فیصله وکړه چې دا فایل والا ملزم چې دی دا به سبا مستحق د قیدولو وي یا مستحق د پانسۍ وي نو سبا چې تا عدالت کې ما ته پیش شي نو زما نظر به تا ته د غضب وي او که زما نظر به تا ته د رحمت وي اوس چې د کوم قوم دا حالتي نو هغه قوم ته به الله نظر د غضب وي او که د الله نظر به ورته د رحمت وي تاسو اوس په خپله سوچو مونږ ته به د الله نظر څه نو نن تھرو آؤٹ ټول ملک ته د الله نظر چې دی هغه د رحمت نه ښکاري هغه نظر د غضب دی ځکه د الله په ریکارډ باندې دا هم قرآن کې دي کرام کاتبین هغه ملائک دي چې هغه زمونږ په دې اوږو ناستې دي دوه دا او دوه دا دي یا درې دا او درې دا دي یا یو دا یو دا ده هغې څه کار دی یکتبون ما تفعلون څه چې تاسو کوئ هغې دا لیکي ښي مټ والا نیکي لیکي ګس مټ والا بدي لیکي او د ټول ملک حال ګوره چې ډیوټي د ګس ملک مټ والا ملایکې به زیاتوي که د ښي مټ والا ملایکې به زیاتوي ماښام چې کوم ریکارډ ځي اسمان ته هغه ریکارډ به د ګس ملایکې والا ښي او که د ښي ملایکې والا به ښي دا سوچ تاسو نو چې هر ماښام زما ریکارډ آسمان ته د ګسې ملایکې ځي نن یې دومره زنا وکړه دومره شراب وڅکل دومره اغلا وکړه دومره جواري وکړه دومره غیبت وکړو دومره کنځلې وکړې دومره دا وکړه دومره دا وکړه دا ریکارډ هره شپه او بیا له د خوناکه خبره بله ده خوناکه خبره بله دا ده
چې د هفته کې هر زیارت او د پیر په ورځ زمونږ دا ریکارډ چې دی په قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کی ملائکه وروړي چې پلانې د پلانی زوی هغه په دې هفته کې دا دومره نیکی کړې ده او دومره بدی کړې ده تو وایه چې زما ریکارډ پیغمبر ته د زیارت او د پیر په شپه ورځ په قبر کې پیش شي چې بجلیګر مولا په دې هفته کې دومره ګناهونه کړي دي پیغمبر به په قبر کې زما متعلق څه وایي دا د قرآن خبره کرام کاتبین یکتبون ما تفعلون څه چې تاسو کوئ کته وایي چې زه په ښکاره خو څه نه کومه اړکې مې هسې که څه راځي نړلو پارم علاج قرآن ویلی دی چې ښه ستا د ګناه او د بدۍ ارادې که په زړه کې دي نو انه علیم بذات الصدور زه ستا په دې زړه معلم یم ستا په زړه کې چې څه دي هغه ما ته پته بیا د قیامت په ورځ به دا ټولې واسطې کټ بشي ځه ګوان مه راولئ چې چرته دی داو نه وایي چې دا دروغ وایي الله به وایي زه په تا ګوان لرم چې تا دا کړي دي دی به داسې او داسې وګوري چې څوک شته خو نه چې په ما ګوایي کوي څوک به مړي یا الله څوک ګواه دی په ما چالاک خو مونږ ډېر یو که د پاکستانیانو چالاکو ته ګورئ کم آرام توب دی چې دوی له نه ورځي کم آرام توب تیرہ جمعه میں کراچۍ کې تقریر کړی دی زما خو عادت دی د ښځو صفت کول نو په یو سړي ډېر بد لګېدلي ډېر پې بد لګېدلي او پرون اخبار کې خپل فوټو م ورکړی دی چې د حکومت په وابډه باندې کنټرول شته او په پلاني شي شته او په پلاني شي نشته او په بجلیګر مولا کنټرول بالکل نشته په ښځو پسې دا ووي او دا ووي او دا ووي او دا ووي نو ما وی چې دا سړی هم څه پوخ دله دی پوخ دله ښکاري ځکه چې دله نه وي نو زما په خبرو نه خفه کېږي خیال دی زما خبرې خو په مغه چا به بدې لګي چې د چا ښځې شاملات دي او د چا لوڼه شاملات دي په هغوی به بدې لګي چې د چا ښځې په حیا او په پرده کې او د میړه او د پلار او د مور او د رونو عزت ساتي او په چار دیوالی کې دننه ناستي هغه سړی زما په خبرو نه خفه کېږي او بس هغه خپل عادت مې ورسره وکړو او دا مې ووایي چې د ښې ورځې د مخ توقع مه کوئ هسې ګرځئ روټۍ م خورئ جامې م اغوندئ ګرځئ را ګرځئ لیکن څو پورې چې تاسو عزیزانو باسو په اقیم الصلاة کې چې اقیم الصلاة قرآن ویلی دی چې تاسو منځ قائم کئ اوس منځ په کومه طریقه قائم کئ نو هغه طریقه اوس پیغمبر بیانوي نو هغه طریقې بیا کافی حده پورې ما ستاسو مخکې عرض کړي دي نن پکې دا باس دی چې قیام رکوع او سجده د دې متعلق قرآن کریم حکم کړی دی ورکعو مع الراکعین نو ورکعو صیغه د امر ده حکم دی چې تاسو رکوع کوئ نو دا فرض ده که په منځ کې رکوع نه شوه نو منځ نه کېږي اوس رکوع به په کومه طریقه کوئ نو هغه طریقه بیا عملی طور پیغمبر ښودلی ده قیام په منځ کې ولاړه د دې متعلق قرآن کریم حکم کړی دی قومو لله قانتین نو قومو دا هم امر دی نو قیام متعلق الله قومو ویلی دی نو قیام هم په منځ کې فرض دی سجده وسجد ورپسې غالبا وقترب دی نو وسجد دا هم امر دی نو سجده هم په منځ کې فرض ده گویا قیام دا فرض ده منځ کې که ولاړه ونشي منځ نه کېږي رکوع دا فرض ده که رکوع ونه شوه
منز نکی. سجدہ دا فرض دا کہ سجدہ و نشوا منز نکی. اس قیام فرض دے دا تکبیری اولانا رستو ولاړه چې دا فرض ده. اوس په دې ولاړه کې هغه سوایل چې دي نو ویلو کې قرات چې ده دا په قدر د مقدار د یو آیات دا فرض ده. یو آیات مقدار لا تلاوت بکای دینا باقی چې ده هغه واجب ده. رکوع فرض ده. پر رکوع کی سبحان ربی العظیم ویل دا سنت تی. رکوع دی ملا ٹیٹولو تا وی ملا با ٹیٹے. اس پیغمبر ویلی چی ملا با سنگا ٹیٹے. ملا با دا سی ٹیٹیل چی ستا پا دی ملا باندی سوک دا اوبو ڈک جام کی دی وغتوی نش دا سی رکوع بکی. اس چی ٹیٹ شوی فرض ادا شو. سبحان ربی العظیم دیونوی سنت ترک شو فرض ادا شو. تندے لگول پزمکا باندی دا تعریف دا سجدے دے. دا سجدے تعریف دا دے وضع الجبہت علی الارض. سجدہ ستوئی تندے پزمکا لگول دیتا سجدہ ہوئی. اس پوز او تندے چے دے دا یو اندام دے. تندے او لگی دو پوز اوچتا پاتی شوا هم سجدہ کیگی لیکن لگے با دوارا. بیا بازی وقت کی کتاسو خیالو کی دا پٹکی داول یا ٹوپای سڑی تر دے سترگو راٹی ٹکڑی یخنائی کی نو د سجدہ دا پٹکی پا ولو لگولا یا پاغا ٹوپای دا پاسو لگولا نو دا مکروح دی. دی سر منز مکروح کیگی نا. سجدے پٹیم کی با ٹوپای او دا پٹکی ول دا سکے چستا تندے پا زمکا باندے ہو لگی. بیا با سجدہ پا دسی شی لگے چی داغے زور زمکی لورزی. زکا چی ماتا استارزو کو چی وضع الجبہت علی الارض پا زمکا تندے لگول دیتا سجدہ ہوئی. کتا سجدہ پدا سے توشک یا فوم باندے او لگے چی داغے زور زمکی تا ورنرغے نو بیا سجدہ نکی. نو عرض داو چی دی کی با دیر احتیاط کوئے. نو قرات پا مقدار دا یو آیات دا فرض دی. سورت فاتحہ لستل واجب دی. ورسره زم د صورت چې ده دا واجب ده. یو آیات مقدار لچ ده دا فرض ده. قاعده اوله په منځ کې دا واجب ده. که قاعده اوله ترک شو نو اخر قاعده کې به سجده ساو کې د دې جبیره بوش. سجده ساو په کوم صورتونو کې واجبېږي؟ عزیزانو مونږ منځونه خو کوو لیکن اغا قواعد د منځ چې دي هغه مونږ ته نه راځي. هغه ضروریات د صلات چې دي مونږ ته نه راځي. پنجبینا د اسلام دا فرض ده. منځ، حج، زکات، روجا او کلمه په ټول عمر کې یو ځل لا اله الا الله محمد رسول الله ویل دا فرض دی په ټول عمر کې. باقی ویل چې دی هغه سنت او مستحب او د ثواب په درجه کې دي. لیکن ټول عمر کې با یو ځل دا اقرار کوي چې لا اله الا الله نشته د معبود برحق الا الله مگر دغه یو خدای دی او محمد رسول الله دا د خدای رسول او د خدای پیغمبر دی. نو یو ځل په ټول عمر کې ویل چې دی دا فرض دی. اوس څنګه چې منځ فرض دی دا سبا قواعد د منځ د کول دا فرض دی.